ګرانو کتونکو د بېباک رایې سره تاسو خدمت کې د باچاهان پوهنتون نه حاضر یم. 140 ملازمین هغه یې برطرف کړي دي، هغه یې برخاست کړي دي. دغه ملازمین د تیرو 15 کالو او د 16 کالو راسي په دې کې نوکری کوي. په دې کې داسې میان دي چې کله په 2014 کې دلته کې بمي چاودنه وشوه نو خپل زوی یا بچی په لاس کې اغستی او دغه ټیم کې د پوهنتون نه بار ځي. نن دوی کې دونه رحم او ترس نشته چې هغه ملازمین زنانه یې خم ویستلې. اختیار تحریک انصاف سره دی، اختیار وزیر اعلی سره دی، بل چا نه دا وزیر اعلی ویستلی دی. تا خو وی چې زه خلکو له روزګارونه ورکومه، د ستا هغه لیډر وی چې زه به 1 کروڑ نوکری دغه درکومه، دا شاته چې څونه ولاړ دي نیمه نه زیاتې به کې تاسو له ووټ ورکړی. خو دا د باچاهان په نوم باندې جوړه ده که نه، نو دلته کې 15 پیګان 2 منیګان دا د تحریک انصاف دي. نن چې کوم دی نو تاسو دوی ویستل نو دا ظلم هم وکړه، زیاتې هم وکړه. نن د دوی په کور کې چې کوم دی دوی ته بچي جاړي، کور والا دې تپوس کوي، وراج دې کړل. د خدای تعالی بنده سار غرمه او ماښام بیلې بیلې فیصلې کوي او د دوی سره دغه یو ځوان چې کوم دی نو کلک ولاړ دی، ځکه چې د دوی د بچو فکر دی ورسره، د دوی د دې ستړو فکر دی ورسره. خپله ځواني یې د یونیورسټۍ له ورکړله، خپل قابلیت و چې وری شو نو هغوی یې ویستل. اوس په نوې راځي هغه به چې کوم دی نو بیا ټرین کوي او هغه خو برتي یې نه کوله نو بیا هم ټیک وه. نو ډېر عجیبه شان فیصله یې کړې ده. فاروق خان څه به وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الف خان اروره ډېرې ښکلې خبرې دې وکړې د زړه سره، دکه خبرې زمونږ هم دي. زه صرف دا تپوس کومه چې 15 پیګان دي په دې 400 کې د پاکستان تحریک انصاف، 2 منیګان دي په 400 کې د پاکستان تحریک انصاف. دا ما مخکې ویلو دی له ما یو حل ورکړ چې تاسو د 15 پیګانو له لاړ شئ، د 2 منیګانو له لاړ شئ چې هغې در سره شي او د وزیر اعلی له لاړ شي. په هغه ورځ به موالي دی وله لاړل، دی وله اجرو ته لاړل، دی وله ورونه وډبول، دی ورته کېناستل، خو دغه نه 15 پیګان دی سره راپاڅېدل نه دغه 2 منیګان دی سره راپاڅېدل. څنګه چې الف خان وروي د 400 کې د نیمې نه زیات ووټ د 400 پښتنو پاکستان تحریک انصاف له ورکړی دی. حالانکه چې دا عوامي نشل پارټۍ دا یونیورسټي جوړه کړې ده باچا خان بابا په نوم ده. عوامي نشل پارټۍ دا کار کو وی که پاکستان تحریک انصاف چې 400 په باري اکثریت باندې د 400 پښتنو ووټ ورکړی دی، د دې لپاره یې ورکړو چې عمران خان به چغې والی چې 1 کروڑ نوکری به درکوم، 50 لکه کورونه به دله جوړوم. نو په 1 کروڑ نوکری کې چې کم دی نو 139 خو یې د دې یونیورسټۍ نه وښکل، په هغه 50 لکو کورونو کې 139 خو یې دا تباه برباد کړل. نو یا ظالمانو تاسو به آخر کله پیږئ؟ تاسو به دې قوم له کوئ څه؟ تاسو چې الیکشن ته بودرېږئ نو تاسو به وایي موږ به دله دو کړو، موږ به دله دو کړو، موږ به دله د اسمان نه چې کم دی نو تاجونه راوړو، موږ به دله وروره د ځمکې د کن نه سره زر راوباسو. نو تاسو څه وکړل؟ تاسو دو کړل چې دې ته وګوره دا مظلومان په دې وګوره د هر یو په شکل باندې قسم دی یو کیسه لیکلې ده خو چې څوک ورته سوچ وکړي